پراتلو باندې زما سینه چلنی شوا همدغه جواب راځي چې ستا ګناه دا ده چې نن اسلام ناشنا شو و اسلام چې چا منګولې لګولې وي زمونږ نه د برم او د فلسطین او د کشمیر ماشومان بچي پوهته کم دی پوښتنه کوي چې زمونږ ګناه سوا مونږ وایو ستا ګناه اسلام دی ته چې کم دی سشوي پردې پدې وجبان دي شوي چې تا اسلام خپل کړي زمونږ نه زمونږ مظلوم خور زمونږ نه زمونږ چې کم دی مظلوم خور زمونږ نه زمونږ معصوم خور عافیہ صدیقی تپوس کوي زما ګناه صدا چې ما باندې شپږ اتیا کاله قید نن د انګریز په حکومت کې د انګریز په وطن کې خطلې دي او ما باندې د ظلم او بربریت چې کم دی غرونه د پاسه دي ما باندې د ظلم انتها ده مونږ وایو زمونږ خورې ستا بله ګناه نشته ستا ګناه دا ده چې ته مسلمان یې تا په زړه کې درد د اسلام لره ستا په زړه کې درد د اسلامي انقلاب لره ځکه تا ته دا سزا ملو ده ورنه ستا بله ګناه نشته که ته په وجود باندې تا 3 ګولۍ خوړلې دي او 3 ګزاره ویشتې شوې بیا د هغې زخمونو په حالت کې ته جیل ته وړلې شوې ستا ګناه بله نه وه ته مسلمان وې زه سلپشتو کراچۍ ته چې لاړم څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې استاد صاحب محترم ما ته ووایي چې ته رابطه وکړه د عافیه صدیقي د کور سره هلته ورتلل غواړو د دې مظلومې سره خپل دک او درد د دې خاندان سره شریکول غواړو د خپل تعاون یقین دهانی ورکول غواړو ما رابطه وکړه او هلته چې کم دی مونږ روان شو د عافیه صدیقي کم چې د نن 14 کاله وړاندې 5000 شپې د دې په جیل کې وشوې 14 کاله وړاندې دا مظلوم خور د دې ځای نه گرفتار شوه اس قسمه ګناه نه وه اس قسمه ګناه نه وه چې کله ورلو او د دې هغه بوډۍ مور د خپل بوډۍ والي په عمر کې ده او د دې لور غم مکمل وخوړه ختمه یې کړه سحر شي ماښام شي وایي د دې مصلې د پاسه ناست یم او بره دې اسمان ته ګورم چې یا الله دا د ظلم دغه باب به کله بندېږي دا د ظلم دروازه خو به کله بنده شي زما معصومه لور خو به کله واپس راشي هغه زما لور چې هغې د دې امت لپاره یو انقلابي سوچ لرو د قرآن عظیم الشان حافظه وه د قرآن حفظ یې کړی او د هغې په زړه کې د دې بچو دپاره درد و کله خو به د ظلم دا دروازه بنده شي کله خو به الله په موږ باندې رڼا راولي او بیا د امت مسلمه ته وګورم او یو سوی آهو باسم چې کله خو به محمد ابن قاسم یو بچی را پاسي چې دا بغداد شریف نه ورا روان شي سند ته د یو مسلمان په خور باندې د هغې په فریاد باندې او بیا وګورم چې کله خو به د سلطان صلاح الدین ایوبي جانشین را پاسي استاد صاحب ته وایي نن چې تاسو زما کور ته راغلی نن چې تاسو قدمونه کېښوده وایي معلومیږي دا چې زما بکا الله قبول کړه ما ته په لومبني ځل باندې محسوسه شوه زما کور ته صدران راغلي دي وزرا راغلي دي د ادارو خلک راغلي دي والله وی ما ته داسې سکون نه دی ملو شوی کم سکون چې نن ستا په راتلو باندې ما ته ملو شوی دی کم سکون او زما زړه چې نن دلته جمع شوی دی وایي زه چې کم دی زما زړه ته نن یو خوشحالي ملو شوه چې زما لور له به اوس الله پاک رهایي ورکړي زه چې ګورم وایي امت ته په دې وخت کې ما ته بل د امید نظر نه ښکاره کېږي وایي زما لور دومره بېوسه یو بچی مخامخ ولاړو وایي دا زما هغه نوسی دی چې دا د خپلې مور سره د گرفتارۍ په وخت کې د 15 کالو په عمر کې و یو ورسره د 6 میاشتو بچی و چې د چا بچي دي د هغې نه تپوس کوم چاله الله ماشومان بچي ورکړي دي لا د ماشوموالي په عمر کې دي تپوس ترې نه کومه چې د خپل بچي معمولي چغه ووایي ستاسو څه حالت وي او بیا د مور حالت سوي د مور زړه خو بیا ډېر نرم دی وایي زما لور سره صرف د 6 میاشتو ماشوم بچی په غېږه باندې او دغه د 6 میاشتو ماشوم بچی چې کله دا ظالمان راغله نو زما دغه ماشوم بچی دغه نوسې د خپلې مور نه هغې ځان ته کلک رانیولی ځان سره چې کوم دی سینې پورې جوخ کړی او دې ظالمانو ترې راخ کړ او بیا زما د 6 میاشتو ماشوم بچی په ځمکه باندې لاندې وغورځو او په ځمکه وي مونږ ته تر اوسه پورې 14 کاله وشو مونږ ته پته نشته چې زما هغه ماشوم بچی د 6 میاشتو زما نوسې ژوندی دی که نه شهید شوی دی او که نه ژوندی دی نو چرته وی که شهید دی نو چرته وی وایي ما ته دا پته نشته هغه 15 کالو ماشوم بچی چې پاتې و هغه اوس زلمی و هغه وایي ما په خپلو سترګو خپلې مور چغو ته م کتل او د خپل ماشوم بچي هغو پکا او پکار ته مې م کتل او وایي چې کله هغې چې کوم دی په ځمکه راوغورځو وایي ما مور له رامنډه کړه
د پنی مکالو ماشوم بچي وې زم چې کم دی پس مکه باندې راو غورځولم په ما باندې ټوپونه شروع کړه دا وخت په اوسم داسې دي داغه په خپو کې اوسم تکلیف دی هغه اوسم کګی دي وې بیا هغه زما ماشوم خپو ته یاد کړي واچولې زما لاسونو ته هغه ته بیړې واچولې زما لاسونو ته یاد کړي واچولې وې زما د خپې هغه بیړو کګی کړي دي چې د ماشوموالینا زما په خپو کې پرته وي په داسې حال کې سو جوا صرف او صرف یو ګناه وا چې اسلام خپل کړو اسلام کورنۍ کې پیدا وا اسلام باندې عمل کو د ظالمانو باګرام ایربیس کې بیا درې ډزو وشتا زخمی حالت کې هغه چې کم دی جیل لیاوړه او بیا عزت مند زمونږ د پاره یو المیه ده زمونږ د پاره یو چې کم دی ډېر لوی المیه وی چې اوس په دې وخت کې عافیه صدیقی سره زمون خبرې شوې دي وی ورته وای چې زه سیدا دا شپېته کاله قید ختمو او خپل کور ته دی واپس لیګو خو صرف یو کار وکړه بس د کنه مسلمان نور خو را بیدار شه نور خو د ګنده نظام نه ځان راو باسا چې کومو بې غیرتو د دې خپل لور د پاره یو خط قدرونه لیکو یو خط چې کم دی سفارت خانه ته وانستو وی مونږ خط ور کړو او مونږ یقینو چې صرف زمونږ د خط سفارت خانه په ذریعہ تلل دی د عافیه صدیقی رهایی دا مگر دے بے حسو بے غیرتو بے دینو زمون ختم نہ دے رسولے دی آلتا کے سر پروان دا ساتلے کہ سوک چکم دے پا قید کی دی وی پدا سے حال کے زمالور پرتا دا پدا سے حال کے آگے تا قید ملاو دے او دا 100,000 پا عوض کے دے ظالمانو خرسا کڑے دا مونگ بیام دا داغے نظام حصیو مونگ بیام دا غی دا پارا چگی وہو مونگ بیام دا غی دا پارا ووٹو ناچاو مونگ بیام دا غی دا پارا جنڈے اچتاو مونگ بیام چکم دے دا غی دا پارا نارے وہو مونگ بیام دا غی دا پارا فلکسونا لگاو مونگ بیام دا غی دا پارا کمپین کاو مونگ بیام یو ٹرانسفارمر مخیطا نپریک دی مونگ بیام یو لارا کسا مخیطا نپریک دی مونگ بیام چکم دے یو نوکاری مخیطا نپریک دی او مونگ بیام دا دنیا دومره جاہو جلال مخیطا نپریک دی راشد دی دا غی ظلم تا گورے دا غی بربریت تا گورے وی دا غی نپس مونگ تا یو کلپ وارو او آگا کلپ کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی خبری کری دی دخپل مور سرا او پاگے کے اشعار بیان کری دی اشعار پخپل وانی جوڑ کری دی او آگا اشعارو کے بار بار داویلی دی چا آخر دا ظلم دا غباب خوبا ختم شی آخرم دا ظلم دا دروازہ خوبا بند شی چا دا دی پا ما باندے ظلم کئی او ما تاوی چا رہائی در کاؤ خدا مخامخ قرآن پروت دے بس خپل قدم را واخلا پدا سے انداز باندے وی زما کپڑے اباسی او ما تاوی چا دا قرآن پروت دے پدے قرآن دا پاس اخپکی دا او دا دی جیل نا بہر توزن و رہائے فقط یا کالا قید دے ختم دے خو شرط دا دے چی پدے قرآن بخپیگ دے او دا غین پس با دا جیل نا بہر کے گے وی زمان نور ورطا پدا سے حال کے موئی چی بدبخت و راشے زمان دا غی مریتا دا پانسے پڑے واچوے ما چی کم دے اولے ما ختم کے ما زبا ٹکڑے ٹکڑے شم مگر دا اللہ قرآن باندے با زخپکی ندم دا اللہ قرآن لما پخ پلسینہ کے زیور کرے دے دومره آخر ظلم چې په دې قرآن باندې خپکې د نو ترې هاي دا زمونږ د غیرت امتحان اخلي که نه اخلي دا زمون په بې غیرت او بې حس او بې دینو حکمرانانو باندې روزانه لاړې توکي که نه توکي چې تاسو مونږ له څه کوئ مونږ در له څه کوو او په هغې حال کې مور بیبي بوډۍ مور ده والله چې دا واقعات بیانول څومره ذمه داران ناستو استاد صاحب ناستو د اوښکو یو بارانو د ټول چې کوم دی د سونه او په خپلې بې حسۍ باندې په خپلې بې بسۍ باندې او د دغه ظالمانو حکمرانانو په بې غیرتۍ باندې افسوس راته چې آخر مونږ دومره بې حسه شو مونږ دومره چې کم دی بې حسه شو بې وسه شو چې دا مظلومې خور ته زمونږ صرف دا شرط ږدي چې په قرآن خپکېده نو آزاد دی او نن مسلمان لګیا دی په خپلو چې کم دی دغه کې ډوب دی په خپلو خولو کې لګیا دی څه کومه چې مسلمان خور ماته چې کم دی فریاد کوي یو مسلمان خور لپټه راخ کلی شوه صحابو ټول یهودیت جلا وطن کو نن سسو نشو شپږ اتیا کاله قید قربان بیام د دغه جذبې نشم چې هغې د حضور په خدمت کې نعتونه جوړ کړي دي بار بار یې پکې ویلي دي یا رسول الله یو جان نه په زرګونو جانونه هم ستا د دین نظار او قربان شي دا خو الله اسلام له دا طاقت ورکړی دی دا خو الله اسلام له دا قوت ورکړی دی مور بی بی فرمائی
خپل لور را سره خبرې کولې وي ما ته وی چې خوب کې مې د دواړو جهانو سردار مبارک ولید د دواړو جهانو سردار مبارک مې خوب کې ولید او چې ما ورته وکتل نو کریم آقا مبارک د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې وې ما ورته وی یا رسول الله زما حالت باندې جاړې که زما په وجه باندې جاړې نو ګوره یا رسول الله او نه جاړې نور زه خوشحاله یم په خپل حالت باندې زه خو ډېر په استقامت باندې د ورځې شپې تېروم که زما په وجه باندې جاړې نو ګورې زه د جیل سختۍ برداشت کولی شم خو ستاسو په سترګو کې ګورې اوښکې نه شم برداشت کولی د جیل تکلیفونه برداشت کولی شم ستاسو په سترګو مبارکو کې اوښکې نه شم برداشت کولی د دې ظالمانو درندګانو درندګي برداشت کولی شم خو که ستاسو سترګو مبارکو کې زما د وجې اوښکې وي نو یا رسول الله ګورې بیا دا نه شم برداشت کولی زه به ختمه شم زما حوصله به ختمه شي زه به چې کوم دی بیا نوره د حالاتو مقابله ونه کم وی زما جانان مبارک راته وفرمایل چې لورې زه ستا په غم نه زه د خپل امت د وجې جاړم چې زما امت دومره بې حسه شو زما امت دومره بې وسه شو زما امت چې کوم دی دومره د بې حسه په کوی کې پرېوته د خپل یو مسلمان خور فریاد نشي اورېدی د خپل یو مسلمان لور غم نشي کولی ماله جړا چې راځي دا د خپل امت په حال باندې راځي زما امت دومره بې وسه ولې شو لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا عاشق صادق باغ وخت کې د محمد رسول الله په دین جړا کوم زړه مې زخمی دی په دې غم چرته دوا کوم او د مدینه منورې رسول الله ظهیر دی زکه په غم د اسلام وا ویلا کوم راځي چې او جاړو اول نن په ډېر غم د اسلام او بیا په خدمت کې زستا سودا مدعا کوم چې غم د اسلام د خپل غم د پردې نه کړي څومره عجیبه ز محمد امین جړا د غم رښتیا کوم هغه مبارک فرمایي چې په دې حال باندې حضور خفه دی پاکستان د حضور په نوم باندې جوړ شوی دی پاکستان د ټولي دنیا د سردارۍ د پاره الله کریم جل جلاله مارض وجود تر اوسته دي چې پاکستان به د خپل مظلومانو هغه خلکو ته پوسم کوي چې هغه د وطن نه بهر دي هغه چې کم دی د نور وطنونو دي نن ستا د وطن د خپل جوړو سودا د اغیارو سره د ډالرو د پاره کوي او بیا افسوس دی موږ دغه نظام حصہ جوړیږو